بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الثالث والعشرون یعنی 30 نمبر درس دی او د کتاب د سر نه زموږ 99 نمبر درس دی، 99 نمبر یو کم سلم نمبر. نن به موږ د الدرس الثالث والعشرون د 30 درس ضروری قاعدې وایو. څه به ضروری قاعدې وایو او څه به د الفاظو معنی وایو. دا ضروری قاعدې د دې سبق په اخره کې لیکلي وي، د 30 سبق په اخره کې لیکلي وي، خو موږ یې ځکه په شروع کې لیکو چې په دې قاعدو باندې ځان پوه کړو او دا د الفاظو معنی زموږ زده شي. نو دا 30 سبق چې د سر نه ګورو بیا به موږ ته آسان وي، یاد به وي راته. ضروری قاعده کې موږ لرا کړي وای کم فعل چې په موجوده یا آینده وخت کې کیږي، کم کار چې اوس کیږي یا به په راتلونکي وخت کې کیږي، نو دغه ته فعل مضارع وایو. زه اوس دا لیکل کومه نو دا اوس موجوده وخت دی، نو دې ته فعل مضارع وایي. یا د دې نه پس په زه د کتاب د الدرس الثالث والعشرون د 30 درس د سر نه سبقونه شروع کومه، نو هغه مې لا شروع کړي نه دي، شروع کوم به. نو چې کم کار مې شروع کړی دی دا موجوده دی، چې کم به شروع کوم هغه راتلونکی وخت مستقبل دی، آینده دی. نو دې دواړو وختونو ته د موجوده وخت هم او راتلونکي وخت ته دې ته فعل مضارع وایو. نو وایي کم فعل چې په موجوده یا آینده وخت کې کیږي، کم فعل چې په موجوده یا آینده وخت کې کیږي، آینده معنی راتلونکي وخت کې کیږي، هغې فعل ته فعل مضارع وایي، هغه فعل ته فعل مضارع وایي. اوس واورئ جی، په فعل مضارع کې د واحد متکلم علامت د اولی زده کوي. د فعل مضارع 4 علامات دي. د فعل مضارع علامات مضارع 4 دي. یو الف دی، ٹھیک شو، حمزه ورته وایي، حمزه یو حمزه. دویم چې دی نون مفتوح او دریم یا مفتوحه او څلورم تا مفتوحه. دا تا ده یا دا مفتوح پته لري کو. نو یو حمزه دی، یو نون دی، یو یا ده، یو تا ده. دې ته حروف اتین وایي، حروف اتین. الف تا یا نون، الف تا یا نون. نو دې ته حروف اتین وایي او دا حروف اتین 4 دي او دا همیشه د فعل په شروع کې راځي. اول دا حمزه وي، بیا ورپسې هغه د فعل حروف وي، یا شروع کې نون وي، بیا ورپسې د فعل حروف وي، شروع کې یا وي، بیا ورپسې د فعل حروف وي، او شروع کې تا وي، بیا ورپسې د فعل حروف وي. نو ګورئ ورته په فعل مضارع کې د واحد متکلم زه اوس خبرې کومه، زه واحد متکلم یم. که اوس موږ دوه شو بیا به تثنیه متکلم شو. نو واحد متکلم یو هغه سړی چې خبرې کوي، چې کوم یو سړی یو خبرې کوي نو هغه ته واحد متکلم وایي. نو په فعل مضارع کې د واحد متکلم علامت یعنی پہچان، پیژنګله حمزه دی. حمزه چې د فعل په شروع کې حمزه وي کنه، الف وی، الف او په د باندې زبر وي، نو پوه شه چې دا فعل د واحد متکلم دی. لکه اذهبو شروع کې وګورئ دا الف دی، حمزه ده، حمزه. نو اذهبو معنی ده زه ځم، اذهبو معنی ده زه ځم یا به لاړ شم، ٹھیک شو. او اضربو معنی ده زه وهل کوم، انصرو معنی ده زه مدد کوم، دغه شان افتحو معنی ده زه کلاوم. نو دا حمزه چې په شروع کې وي کنه د دغه مطلب وي. ګور اوس دغه شان دا اذهبو دی، اوس ورسره اضربو کا، اضربو، او دغه شان ورسره افتحو کا، افتحو، دغه شان پسې انصرو کا، انصرو. نو په شروع کې چې دا حمزه وي کنه نو پوه شه چې دا د واحد متکلم چې کم کس خبرې کوي، یو کس وي، نو دا د هغه دپاره استعمالیږي. اذهبو معنی ده زه ځم، اردو کې میں جاتا ہوں، ٹھیک شو. اضربو معنی ده میں زه وهل کوم یا به وکم، اوس موجوده وخت کې کوم یا به راتلونکي وخت کې وکم. افتحو معنی ده زه کلاوم یا به په راتلونکي وخت کې کلا وکم. انصرو معنی ده زه مدد کوم یا به په راتلونکي وخت کې مدد وکم. نو دا وګورئ دا په شروع کې چې را حمزه وي نو پوه شه چې دا د واحد متکلم صیغه ده. نو دا خو یو موږ لا ځکه او دا صیغې به اوس موږ په سبق کې استعمالو.
دویمه ضروري قاعده ده. او د مخاطب یعنی حاضر، ته چې اوس ماته ګورې نو ته ماته حاضر نو تا ته مخاطب وایي. مخاطب یعنی حاضر علامت تا ده، تا ده. ٹھیک شو؟ لکه تذهبو معنا ده ته ځې یا به لاړ شي، او تضربو معنا ده ته وخل کې یا به وکې. تضربو ته وخل کې یا به وکې. تنصرو ته مدد کې یا به وکې. ګورئ دا شروع کې چې راتاوي که نه نو پوه شئ چې دا د مخاطب دپاره استعمالیږي. او دغه شان تفتحو معنا ده ته کولاوې یا به کولاو کې. تفتحو نو ګورئ د مخاطب یعنی حاضر، ته ماته اوس ماته ګورې مخامخې ماته، نو زه متکلم یم او ته مخاطب یې، ته حاضر یې، نو د زما دپاره به الف حمزه استعمالیږي د متکلم دپاره، او مخاطب دپاره چې کوم ماته حاضر مخې ته ناست وي د هغه دپاره به تا استعمالیږي چې په شروع کې به تا وي. وګورئ تضربو، تذهبو، نو ګورئ دا کومه شروع کې تا چې ده دا د مخاطب دپاره استعمالیږي. علامت دا د مخاطب علامت دی، د حاضر علامت دی. نو وایي تذهبو معنا ته ځې، اردو کې وایي تو جاتا ہے یا جائے گا، ته اوس روان یې ځې یا به په راتلونکي وخت کې لاړ شي. نو دا خو د واحد متکلم دپاره واحد متکلم علامت سره چې د فعل په شروع کې حمزه وي دا به واحد متکلم وي، چې د فعل په شروع کې تا وي دا به حاضر علامت وي، د واحد مذکر حاضر علامت به وي، یا د مؤنث حاضر دپاره هم راځي. نو د مخاطب علامت دا دی چې په شروع کې به تا وي. او د غایب علامت یا ده، یا چې په شروع کې یا وي، لکه یذهبو معنا ده هغه ځي یا به لاړ شي، هغه اوس ځي یا تلی خو نه دی، خو راتلونکي وخت کې کیدای شي مازدیګر لاړ شي، سحر لاړ شي یا غرمه لاړ شي. نو چې کم اوس روان دی نو دا هم یذهبو دی، چې کم به غرمه ځي دا هم یذهبو دی. نو چې په شروع کې دا یا وي که نه نو پوه شه چې دا د غایب علامت دی، یا د غایب علامت دی. یذهبو دغه شان یضربو دغه شان ینصرو دغه شان ته ورپسې یفتحو. ٹھیک شو؟ نو دا د غایب علامت دی. ٹھیک شو جی؟ دا د ما ورته یذهبو معنا د هغه ځي یا به لاړ شي، وہ جاتا ہے یا جائے گا. او دا علامت به د فعل په شروع کې راځي همیشه. ٹھیک شو؟ دا مې ورسره اضافي لیکل کړي. اوس د الفاظو معنی را کړي. آخذو ګوره شروع کې حمزه دی. آخذو معنا ده زه اخلم یا نیسم. میں لیتا ہوں، اردو کې میں لیتا ہوں زه اخلم، یا میں پکڑتا ہوں زه نیسم. ٹھیک شو؟ دا قلم دی نو میں پکڑتا ہوں یا زه اخلم میں لیتا ہوں. ٹھیک شو؟ نو دوانو معنا د آخذو راځي. اوس وایي ماذا افعلو، ماذا معنا ده څه کوم، افعلو زه څه کوم، ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا تفعلو ته څه کوې، ماذا تفعلو ته څه کوې، ماذا یفعلو هغه څه کوي، ماذا افعلو زه څه کوم، ماذا تفعلو ته څه کوې، ماذا یفعلو هغه څه کوي. اقرأو معنا زه ویم، زه وایم، میں پڑھتا ہوں، زه وایم کتاب وایم. نو اقرأ الکتاب زه کتاب وایم. اقرأ القرآن زه قرآن ویم. اقرأ الصرف زه علم الصرف ویم. اقرأ النحو زه نحو ویم. ٹھیک شو؟ نو اقرأ معنا دا وایم پڑھنا، میں پڑھتا ہوں. ها اوس اقرأ د امر صيغه ده، ته ووایا، اقرأ ته ووایا. اغلقو اقرأ معنا ده ته ووایا، دا د امر صيغه ده. نو د امر صيغه ده اقرأ. نو اقرأو ته وګورئ، اقرأو اخري حرف باندې پیش دی، او اقرأ اخري حرف ته وګورئ په دې باندې کسره ده. نو اقرأ معنا ده ته ووایا، اقرأ ته ووایا. اردو کې وایي تو پڑھ، یعنی پڑھ. ٹھیک شو؟ نو اقرأ شو، دغه شان اضرب شو، اغلق شو، افتح شو. نو دا چې اخري حرف ساکن او شروع کې حمزه وي، حمزه زیر والا یا پیش والا یا پیش والا، او اخري حرف ساکن وي، نو پوه شه چې دا د امر د حکم صيغه ده، د حکم. ٹھیک شو؟ نو اقرأ معنا ده ته ووایا،
نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ معنی ته وایا. اغلقو وګوره اخري حرف ساکن نه دی او شروع کې حمزه دی نو پوه شه چې دا واحد متکلم صیغه ده. اغلقو اغلق یغلق معنی ده بندول. اغلق یغلق اغلاقا معنی ده بندول. نو اغلق معنی ده زه بندوم. اغلق معنی ده زه بندوم. اقولو قال یقول معنی ده ویل ویل او اقولو معنی ده زویم زویم. اقولو معنی ده زویم. ها اذهب اذهب معنی دا وګورئ دلته شروع کې حمزه لري اخري حرف ساکن دی څنګه چې اقرأ کې شروع کې حمزه لري زیر والا او اخري حرف ساکن دی دغه شان شروع کې حمزه لري زیر والا او اخري حرف ساکن دی دا د امر صيغه ده. اذهب معنی ته لاړ شه. اذهب ته لاړ شه. اردو کې وایي جاو تو جا. ٹھیک شو. خطاب خطاب خط ته وایي خط ته. او افتح ته وګورئ شروع کې حمزه ده خو اخري حرف ساکن نه دی نو دا افتح معنی ده زه کولاوم. دا د واحد متکلم صیغه ده زه کولاوم. خذ خذ معنی ده ته واخله ته واخله یا ته ونیسه. او افتح افتح معنی ده ته کولاو کا. افتح ته کولاو کا. خذ معنی ده ته واخله یا ته ونیسه. افتح دا افتح معنی ده ته کولاو کا. دا د امر صیغه ده او خذ هم د امر صيغه ده. افتح هم د امر صيغه ده. اغلق اغلق معنی ته بند کا نو دا هم د امر صيغه ده. اذهب معنی ده زم دا د واحد متکلم صيغه ده. یأتی معنی ده هغه راځي. اتا یأتی معنی ده راتلل. یأتی معنی ده هغه راځي. اجلس معنی ده ته کېنه. اجلس دا د امر صيغه ده ته کېنه. اکتب دا د امر صيغه ده ته ولیکه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس په نن ورځ کې مونږ ضروري قاعدې او د الفاظ معنی ویلي نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.